السلام علیکم. نن سبا عدالت کې ډیر هنګامه خیز ورځې دي او په پارلیمنت کې دي او تاسو ته پته ده چې دا په دې وجه دي چې آئینی ترمیمونه راوسته غواړي او هغه سره به د آئین چې کم دی د 73 آئین د هغه شکل به وران شي. آئین چې کنه د ریاست او د عوامو په منځ کې یو معاهده ده، نو د دغه معاهدې چې کله په خپل ریاست خلاف ورزي وکړي نو عوام ته به څه فایده میلاو شي. قاضي صاحب هم په عدالت کې هر غیر قانوني کار کوي، خو چې دغه آئین له څه لارې وګوري چې هغه ته هم پکې دغه میلاو شي ایکسټنشن او د آئیني عدالتونو جوړولو دپاره بلاول هم ډیر زیات اکټیو دی او ځای په ځای د هغې وکالت کوي. خو یو خبره کوي، بلاول وایي چې دا مونږه د میثاق جمهوریت کې په 2006 کې چې کم شوی و د بېنظیر بوټو او د نواز شریف په منځ کې دا په هغې کې شک دی، نو مونږه د هغه شک پوره کوو. خو بلاول صرف د آئینی عدالتونو ذکر کوي. هغه میثاق جمهوریت چې په لندن کې کم معاهده د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټۍ شوی وه، پای کې ډیر زیات پوینټ و، هغې باندې خبره نه کوي. هغې کې دا و چې مشرف کله په 1999 کې د نواز شریف حکومت ختم کو، نو هغه LFO جاری کړه او دا آئین معطل کو. نو دوی وی چې دغه آئین به بحالو، بیا یې پکې دا ویلو چې کم ریفارمز یې کړي هغه ختمو. درېیمه پکې یو خبره دا وه چې د میلیټري کم معاملات دي اب هم سیویل ادارو ته راولو. څلورمه پکې دا وه چې ایجنسیانې ISI دا میلیټري انټیلیجنس ته یا دا نور چې دي د دوی په سیاست کې مداخلت به ختمو. دا پوینټ پکې دی. بلې دا کړو چې څنګه سیویلین افسران انکم ټیکس ورکوي او ګوشواري جمع کوي او خپل اساسي ډیکلیر کوي، د فوج جرنیلان او افسران به هم خپل اساسي ډیکلیر کوي او خپل ګوشواره به جمع کوي. او بیا یې پکې دا هم لیکلي چې موږ به بیا دواړه د آرمی کله بل ډیکټیټرشپ راشي د هغه په حکومت کې به نه شاملیږو او نه به د یو بل خلاف د فوجیانو جرنیلانو نه مدد لو چې دوی حکومت ختم کو زمونږ راوله. نو دې کې دا ډیر پوینټونو، خو بلاول صاحب صرف اوس دی وخت کې په آئیني عدالتونو باندې خبره کوي او په چارټر اف ډیموکراسي کې چې 8 پیجز دا معاهده وه او په دې کې ډیر غټ د دوانو طرف نه کسان ناسو. د پاکستان پیپلز پارټۍ طرفه پکې خورشید شاه ناسو، رضا رباني او اعتزاز احسن او پرویز اشرف دا د بېنظیر سره ناسو او د میا نواز شریف سره میا نواز شریف او شهباز شریف او چودھری نثار او احسن اقبال او دا ټول کسان، اقبال ظفر جګړه او هغوی په دې باندې دستخط کړی. خو بلاول چې صرف دا اوس پکې د آئینی عدالتونو وایي، نو دا د هغې خلکو ډیمانډ دی، طاقتورو خلکو چې د کم نور اقدامات هم په چارټر اف ډیموکراسي کې چې د هغوی رول به مونږ کمو. خو اوس هغه بلاول کامران مرتضی ته ویلي چې دا زمونږ مجبوري ده. نو په مجبورۍ کې چې کم قانونونه پاس کوي هغې عوامو ته څه فایده نه، د هغې صرف څه خاص خلکو ته فایده. امید لرم چې تاسو به په میثاق جمهوریت پوه شوي چې بلاول میثاق جمهوریت ذکر کوي خو نیمګړی کوي، پوره ذکر یې نه کوي. کمنټ پیو کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.